الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله خالقنا العلي العظيم. لك بالك من حمد ثنا للفاك والرجال الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاك وفرمل ايستدى صفتا سكدار كم يوتوب سهغا د خپل رور غوښې وخوري څوک پته کې دا خبره خوښوي چې هغه د خپل حقیقي مور چې د مور او څه داسې پلار په مور ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. تاس یو له بل سره بغض نه پیدا کړئ، یو له بل سره نفرت نه پیدا کړئ. تاس یو د بل غیبت عیب دا مه بیانوئ یو بل ته. دا رقم درکه انسان چې د خپل مړه ورور غوښې را پرې کړي او بیا یې سمې خوري پخوي یې خوري. دا داسې مثال دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې غیبت دا تر زنا هم غټه ګناه ده. انسان چې زنا وکړي الله جل جلاله ودله تر هغه عفو نه کوي چې دغه انسان د زړه له اخلاص له الله د مغفرت د دعا نه وغوښتي او چې سکه انسان حلال مني هغه حلال نطفه چې الله جل جلاله بدن کې اچي ده د مردار د استعمال کې مردار کې ورس په قیامت باندې دغه شی حساب وکړي او شرعي سزا ده چې دغه انسان ته کوړی ورکړل کېږي، سره کټل کېږي، مړ کېږي، په ډبرو به ولاړ. دغه ګناه هم غټه ګناه دا ده چې انسان د خپل مړه ورور غوښې وخوري. هغه دا چې انسان مسلمان د بل مسلمان عیب بیان کړي، یو مسلمان د بل مسلمان بد بیان کړي، له هغه د پرده پورته کړي. دا رقم مثال لري. ځکه په قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي څوک څه په تاسو کې دا رقم انسان یا څوک خوشي په تاسو کې داسې انسان شته چې هغه د خپل مړه ورور غوښه وخوري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغی چې یا رسول الله
فلانۍ ښځه دومره په عذابه ده دومره په عذابه ده چې دا ټیم بېهوشېدا ته روان یوه مرګ ته ورنږدې ده و دغه ته د څه اجازه ته راکولو اجازه شته که نشته چې روزه ماتې فرض روزې د روزې میاشت مبارکه میاشت حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمیلې چې هغه خو روزه ماته کړې ده د هغو خو روزه ماته ده د فلانیو د فلانۍ ښځې دا خپل مړه ورور په غوښې ناستو غوښې خوړلې یا رسول الله ورور څنګه غوښې خوري یو انسان د بل انسان څنګه غوښې خوري بس دا ښځه ماته راغله سره یو څه ورته یې ورسه دا ښځې ته ووایه په خپل عال کې په خوله کې دا ګوته د بیخه ور نه باسه څه چې دې نه نیسي چې له هغې پر الټي ووله غوښې راکوي وایي امام ابو اللیث رحمه الله فرمایي چې سل وارې زنا کول سل وارې بدکاري بدپیالي کول تر دغه زیاته ګناه ده یو کوچنی غیبت ده حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې ناست وی یو کوچنی قد والا ټیټ قد والا یوه ښځه راغله د یوې پوښتنې دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې مسلې پوښتنه وکړه چې راغله نبي علیه الصلاة والسلام خپله پوښتنه وکړه نبي علیه الصلاة والسلام دغه جواب ورکړی چې ښځه له کوره ووتله عایشې رضی الله تعالی عنها و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویلې چې د الله رسوله ته وګوره د دې ښځې څومره قد کوچنی دا د الله څومره غټ تکلیف دی نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمیلې چې تا دومره غټه ګناه وکړه دومره غټه ګناه یې وکړه چې که دغه ښځې نه قدر معاف الله تعالی یې نه سره معاف تا د دې ښځې عیب بیان کړی تا به دا نه ویلې درمو دوستان الله جل جلاله و انسانانو ته خصوصا د نبي علیه الصلاة والسلام و امت ته الله جل جلاله ډېر دا رقم لارې دي چې هغه د نقصان چې هغه یو بل مسلمان ته تېرېدل وي د یو بل مسلمان د پردې د پورته کول وي یا په بل مسلمان باندې ظلم کول دی یا الله په دا بنده وایي چې زه الله ته نږدې شم که د خیر وي که د شر وي الله جل جلاله انسان ته هرې لاره جلا جلا ورښکاره کړې هره لارې جلا جلا ورته ظاهره کړې ده یو وخت په مدینه منوره کې یو ښځه وه هغه وفات شوه دا خپل ورور دا خپله خور بوتله چې څه ټیم یوړه په ادره کې پټه کړه چې واپسې راغلی نو دله دا خیال ورغی چې زما د روپو هغه کڅوڼه هغه پټوه هغه کومه کوچنۍ غوټه چې وله هغه هلته چې ما قبر کلنګو بیچه چې وله دا هلته له ما لوېدلی نو هلته په قبر کې په ډوډۍ کې راته پاته شوی له ځان سره نور کلیوالا خبر کړل له ځان سره بوتل چې لاړې هغه ټینګه مجبورې وله د یوې روپۍ قدر انسان ته معلومه دی چې ولاړې چې قبر یې خلاص کړی چې ویې کتل هغه ورور وایي زه به د خپل خور مخ هم وګورم کفن به یې ورلس کړم چې څه ته یې مخ ورلس کړی د ښځې مخ د دار ژوند زندګي نه وله صرف د جهنم اور یې په سترګو واړلی ورور راغلی او خپل مور ته وویلې چې زما مورجانې زما خور کومه دا کار کولی ستا د خور بل کار نه و چې به مسلمان غږېدی د هغه به پر معلومات واخلي بیا د معلومات اخیستلو بعد چې په دغه انسان کې څه یو بد ژوند زندګي د چا د سوی وله یا بله دغه د سوی چې هغه به اقرار کړی د دغه باره کې ټول کلی خبر وه زموږ په معاشره کې دا شی ډېر حتی کې چې انسان چې یو ګناه کوي هغه په وجود دلیل هم ورباندې وایي چې په دې خبره الله نه نیسي د حق خبره یو انسان په کتابونو کې راځي مکاشف القلوب کې وایي که کوم مسلمان د بل مسلمان د جامو باره کې وجغېږي چې د پلانې خصې دا کپړې لا دا رقم تېرلي وایي دا هم غیبت چې د ویښتانو باره کې وایي چې د سر ویښتان یې لا خیرن ول
سمعنا چې دا غیر انسان یو خاص پرده وي یو خاص راز غفور خاص کر موږ کی دا زیات سره فخر پکې بیا چې کوم انسان معنا ورته وکړي چې مکو دا بس وای نه زه حق وایم په دې به الله سبحانه غضب ولني پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دغه میاشت کې په دې رجب المرجب میاشت کې په دې د خدای تعالی په میاشت کې د اسمانو ته لاړو معراج وخته الله جل جلاله خپل دې ذات وغوښتل ستنده په اسمانو کې روان ولې چې ګوري انسانان دا رقم جهنم کې دا رقم انسانان ویل چې هغه انسانان دومره غټ نوکان ول چې د خپل بدن غوښې به را پرې کولې او دا به خوړل بیا به غوښې را پرې کولې بیا به لا خوړل نبی علیه الصلاه والسلام جبرائیل امین ته وایي چې دا څوک دي دغه انسانانو کومه ګناه کړې دغه کومه خطا شوې ده په اور کې په جهنم کې دننه د فرشتو د بل حیوانو ته ضرورت نه سزا ورکړي دی خپل ځان ته په خپله سزا ورکړي جبرائیل امین ورته ویلې چې د هغه انسانان چې دغه به د بل یو د بل غیبت کولی یو د بل رازونه به ویل یو بل ته بدعت تهمت لګولی دومره غټه ګناه ده دومره غټه ګناه ده چې زموږ معاشره کې زیات ده ځکه خو هغه انسان په زړه کې سکون نه وي په مال کې برکت نه وي اولاد صالح نه وي بیا هغه انسان د داسې کارونه کېږي چې الله هم ځې ناراضه خپل کوروالا او مور پلار ژوندي هغه هم ځې ناراضه هغه کلیوال هغه قریبان هغه هم ځې ناراضه وایي دی دا رقم کار وکړي داسې ګناه دې وشي دا ګناه له وجې څخه او بیا ورته په هغه باندې بیا د خیر نیت کړی خیر نیت یې کړی الله جل جلاله هر زور باندې ترخ هر لار ورمات کې ور چپې انسان په ځان سر نه پرځي ترمو انسان پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي غیبت اشد من الزنا غیبت دا تر زنا هم بد ګناه دومره غټه ګناه ده چې د انتهای نشته الله جل جلاله ټول مسلمانان دې وسه ترمو دوستانو غیبت کوونکی انسان غټه علامه ده دی به هېڅ کله شکر نه کوي په ده به کټ وي داسې مجبوره په ده به پریشاني وي داسې پریشانه د ده به اولاد ناسالي وي داسې مې اولاد په خوله نه کوي د ده به له خپل کوروالا او له خپل مور پلار سره په جنګ وي داسې مې له خپل مور پلار سره په جنګ ولې دی داسې ګناهونه کوي چې د ګناه له سببه الله جل جلاله په ده باندې خیر کار دروي لمونځ ته به زړه نه غواړي خوراک به کوي په خوراک به نه پوهېږي په دغه درک به نه ورته لګېږي چې اوس حلال کړم که حرام کړم ټوله داسې دومره غټه ګناه یې له کولو وجه څخه انسان هغه ټوله سکون هغه ټوله راحت چې الله جل جلاله ولې انسان ته کړی هغه ټوله الله بیمار سره استاد د دې ګناه په ډېر خیال ساتي ورځ په محشر ناس مجلس او موږ کم بار اولاد یا مور پلار یا نکاګان یا تر موږ پورته یا تر موږ چته ټوله نسل دا دعوه کوي چې موږ د پیغمبر اسلام امتیان ټوله نسل ټوله علیهم السلام مسلمانان دا دعوه کوي چې ورځ په محشر به نبي علیه السلام شفاعت کوي نبي علیه الصلاه والسلام به هغه ټیم شفاعت کوي د الله جل جلاله د رحمت نظر پر هغه انسان وي چې هغه انسان دومره نیک کړ چې د ورځ په محشر او فرشتو ته مخامخ وځي او فرشتو د جهنم په ولاړ انسان چې دومره نیک کړ په ګناهو باندې چې دی هلته چې ورځ په محشر دی د هغو خلکو په ټولۍ کې نشي روان چې هغه د ګناهګارانو وي یا دا رقم تشبیه یا دا رقم ځان یې جوړ کړی وي چې هغه ورځ په محشر باندې په هغه ټولۍ کې چې هغه ټولۍ یا د یهودیانو وي یا د نورو کفارو وي یا د هندوانو وي وي به مسلمان دعوه به د مسلمانۍ وي مور پلار به مسلمانان وي اولادونه به مسلمانان وي نسل به مسلمان وي مګر د ده به دا رقم ګناه شوي چې هغه ګناه به د نورو غیر مسلم وي ورځ په محشر به د هغو خلکو په ټولۍ کې راځي ومن تشبه بقوم فهو منهم کم چا چې د کم قوم
تشبیه رواج ژوند و زندګي دا په ځان کې راوړله ورځ په محشر به هغه انسان د هغه قوم کې راپورته کېږي که چا سود کولی ورځ په محشر به د هغو خلکو سره راپورته کېږي چې هغه د الله جل جلاله په بیانات په جنګ که چا لوړې کول قسمونه یې کول طلاقونه یې کول قرآنونه نور لوړې کولې ورځ په محشر او فرشتو ته تا دا ګناه وکړه کتابو کې راځي په هغه ځای کې لوړ ورته کوي نو مجال باندې که دا ګناه کوي پر هغه ځای باندې لوړ ورته کوي که کوم چا دا رقم ژوند کولی چې هغه د الله او د الله د رسول د لارې د خلاف کوي ورځ په محشر به دی په له هغو کفارو سره راپورته کېږي له هغو ګناهګارو خلکو سره راپورته کېږي نو شفاعت تعالی یو دم ناصرېږي چې به ارجه په جهنم کې به خپله سزا کټې بیا به پیغمبر علیه السلام مهرباني شفاعت ورته رسېږي کتابونه لیکي چې انسان کم از کم دومره ځان جوړ کړي چې د الله د رسولو مخ ته دا خبر ځان ورسوي چې هغه ته ورسې تا نه پیغمبر علیه السلام مخامخ ته ولاړې په ټولۍ کې ولاړې بیا د نبي علیه السلام شفاعت ورته رسېږي هېڅکله به انسان دا سوچ نه وي زه لمونځ کوم روژه نیسم زکات کوم حج کوم نور عبادتونه کوم زه به ولې د نبي علیه السلام په ټولۍ کې نه راپورته کېږم ولې له ما ورته به داسې ګناه کېږي چې هغه ګناه په یا د یهودیانو لخوا ځي یا به د نور دا رقم غیر مسلم لخوا بیا ورځ په محشر به هغو کې راپورته کېږي دا د نبي علیه السلام حدیث المرء مع من احب چې کوم انسان د کوم چا حلیه سود ژوند و زندګي دا په ځان کې راوړي ورځ په محشر به له هغو سره راپورته کېږي بخطر انسان سوچ وي چې زما حلیه د چا ده زما ژړه زما لمونځ زما پنځه وخته لمونځ زما په کال کې یو روزه مبارک زما په کال کې یو په 40 روپۍ کې یو روپۍ زکات زما دومره مال جایداد په هغه باندې به یو په ما فرض کړه حج و دغه عبادتونه ما کومه عبادت په ځای کړی ما کومه عبادت په صحیح معنا کړی ما کم کار دا رقم کړی چې ورځ محشر باندې زه په هغه کار فخر وکړم چې هغه له ما سره وي زما زړه په ډاډه وي زه هغه کار له ما سره وي زه به ورځ محشر باندې د دونه په فخر کوم چې زه به د نبي علیه السلام په امت کې راپورته کېږم محترم دوستان زموږ په معاشره کې زیات غیبت زیات شوی خصوصا په دغه حال صحابه تابعینو ته تابعینو ته خلک راغل چې پخوا به ومجتهدینو ائمه مجتهدینو او اصحاب کرامو ته و پیغمبرانو نبی علیه السلام په دور کې یا تر هغه لاندې دوه درې دور نور په دغه دور کې به چا غیبت کولی بیا به بد بوی خپل ګناه به ورته اوس ولې محسوسېږي ورته دا مثال دا رقم دی لکه انسان چې یو باتروم ته ننوځي وي بل انسان ته اودس مت کړی وي د هغه انسان بدبویي د پر پزه کې لګېږي د هغه انسان بدبویي کوي مګر هغه انسان چې په باتروم کې درې شپې وکړي ما خپل د بدبویي ګند بوی نه کوي یا دا رقم مثال چې انسان د پوستو په دکان کې ناست ټول عمر په کې تېر کړي هغه انسان په دا پوستو کې لوړ ناست هم خوري هم څښي هم پکې ویدېږي یو بدبوی نه ورته محسوسېږي بل انسان خالي مور سره کوي یو ورځ په دا ګرځي تېر کړي دا انسان ژوند څخه درو خوا یې کې زموږ خلک چې بوی نه راځي موږ پکې عادت یو موږ پکې پراته یو موږ پکې ناست یو ځکه موږ د غیبت بوی نه راځي الله جل جلاله مشکور ته دا خبر عمل کوته فکر نشي کې الله الرحمن الرحیم عافیت شجاع ولا محمد رب العالمين والصلاه والسلام على وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر امين واخذ الكفر واليهود والنصارى ومن على الله شد الله الرحمن الصبر على الاسلام وشهر طول من يقول رحم كلام طول شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام ونسيك الله الرحمن الصبر على الاسلام وشهر الدنيا قبرون والمنور في قبرون الجنة برجو برجو وبزيد يا سمج ذي فرحان ما تلاقي من خصوصية حفظ الكرم يا إله الرحمن طول على الإسلام وسنة هداية الصراط المستقيم خصوصا ومرس هداية الصراط المستقيم توكيل خصوصا من هو إهنا عيال فقط وتجارة هداية الصراط المستقيم توكيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين برحمتك يا رحمن